وتلما یو معذور کس مې ولید په خپو معذورو او داسې تلندو باندې روان خپو باندې روغ نو داسې په تلندو روانو ما ورته چې څه کوې مالک ابن دینار رحمت الله علیه ما ته وی چې حج له روان یم وایي حج له ځې دې سختې ګرمۍ ته وګوره په خپو معذور په تلندو روانې ما هغې معذور ته وی چې راځه ما سره لږه دمه وکړه چې اوبه به در باندې وکمه او بیا به ځې ما ته یې وی چې ما ته سفر ډېر اوږد دی او معذوره یم هسې نه چې لیټ شم او ورځو له ونه رسم د کعبې طواف را نه پوت شي کعبه ونینم نو ما پرېږده زه زر ځم ما ورته وی چې بل کار به وکړو زه به درله د سورلۍ انتظام وکړم که دمه به وکړې او زه به درله د سورلۍ انتظام وکړم نو په سورلۍ به سور دی حج له لاړ شي ما ته ډېره عجیبه خبره وکړله مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی حیران یې کړم حیران ما ته وایي مالک ابن دیناره یو تپوس درنه وکړم ما وی وکړه وی چې د چا نه مالک خفه شوی که نه یو سړی دی او د ده مالک یې او هغه د ده نه خفه شوی او دا کس زی خپل مالک رضا کوي نو دی چې پیادل لاړ شي او دا مالک یې ویني نو خوشحاله به شي که نه دی په سورلی سور لاړ شي او کوز شي نو مالک پتې خوشحاله شي چې مالک د سړي نه خپی چې ستا نه یو سړی خپی او ته له په سره غرمه کې ورسې او پیاده روانې او په خولې در باندې راغلی ته هغه ته وایي زه راغلی ما سره روغه وکړه نو چې ته د ګاډي نه کوز شي به وایي ځه سړیه مړه ځه نو مالک ابن دینار رحمت الله علیه ما ته وی چې سړی د مالک رضایي لذي نو سور بخی که پیاده بخی مې چې پیاده بخی وی چې زما نه مالک خفه دی ښه د کعبې مالک رانه خفه دی چې رب دی هغه زما مالک دی ما پرېږده زه د مالک رضایي له روان یم پرېمېده وه چې داسې به دې توغندو ورسمه او داسې به دې ټوپونو ورسمه او د کعبې ویښ له ورشمه نو ما ته به مالک وګوري دې حالت ته نو ما نه به مالک رضا شي ما پرېږده زه سور نه ځمه ښه شاید چې سور لاړ شمه او هلته رانه مالک خفه پاتې شي زه هم حاجیانو د چا داخلي چې شوي دي شکر وباسئ او چا ته مه وایئ چې دا راوړه دا راوړه خیرات هېڅ ضرورت نشته وایي زه ځان له د پریشانۍ سره مې مخ دی د مالک رضا له روان یم چې مالک به رانه رضا شي او که نه څه حال به چې مالک به رضا شي زه خو مالک رضا کوم هسې نه چې لاړ شمه په لکونو پیسې ولګوم او مالک رضا نشي نو حاجیان چې روان دي دا د مالک رضایي لذي ډېر بختور نه وي مونږ د دې ځای نه ګاډي ته وخې زما پلان کې دوست رانه خفه دی هغه رضا کوم او حاجي صاحب چې جاز ته خیږي احرام وتړي جامې لرکې او سرتور کړي داسې سرتور سر روانې وی ربه ستا رضا کېدو له در روان یم ما نه به رضا کېږي ربه رضایې له در روان مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی په هغې کال زه حج له لاړم چې لاړم او خلکو شیطانان وویشتل که نه نو یو ځای کې داسې ګڼه وه خلک را جمع شوی و ما خلکو ته وی چې دا څه دي وی چې دلته یو نوجوان دعا کوي دا خلک یې حیران کړی دی خلک ورته راټوله شوی دی وی چې لاړم هغه معذور و ښه فقې کال حج له تللی و زم ورلمه وی لاس یې اوچت کړی دی وی چې ربه زه شکر وباسم ربه زه خوشحاله یم ما کعبه ولیدله ښه وی چې ربه ما د کعبې خلاف ونیو خربه ما مقام ابراهیم ولیدو ربه ما عرفات ولیدو ما مزدلفه ولیدله ربه ما شیطانان وویشتل ربه خو ربه ټولو خلکو شیطانان وویشتل ربه اوس د قربانۍ ټیم دی خلک به قرباني کوي خلقو به اوس څاروي حلالوي ربه او تا ته علم دی ربه چې ما سره د قربانۍ څاروي نشته دی ښه زه خو دا یم چې دقه یمه دا کم چې ښکارم ربه ما سره خو قرباني نشته او دې خلکو قرباني به اوس حلالوي ربه ما سره قرباني نشته دی که ته راځئ ربه مانه نو زه دا خپل وجود په قربانۍ کې تا ته پیش کوم ربه دا قبول کې بس زما قصه ختمه ده وایي ما ورته کتل چې په هغه ځای کلمه شهادت ووی وفات شو په هغه ځای وفات